الرحمن الرحيم فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين صدقت يا رب العالمين. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام واقع شروع فكلا موسى عليه الصلاة والسلام فرعون دربار تراوي الله رب العزت فرمای فلما جاءهم موسى فسهر کل چراغ موسى عليه الصلاة والسلام بآياتنا زمن پا نشانو سرا بینات فواضح نشانو سرا قالوا ردوين لفرعونيان ما هذا نددا معجزه الا سحر مگر دا جادو دا سحر دی مفترا جوړ کړی شوی دا خو دې ځان نه چې سحر جوړ کړی وما سمعنا بهذا ومن ندی اوریدلې دا کیسې دا معجزې فی آبائنا الاولین د خپل نکیانو لوبانونه دا مونږ چې پلار نیکونه کوم تیر شوي دي نو د هغې نه خو مونږ دا کیسې نه دي اورېدلې. الله وایي وقال موسی وویل ورته موسی علیه الصلاة والسلام ربي رب زما اعلم پوهېږي بمن په هغه چا جاء چې راتګ کوي بالهدی په هدایت سره. الله رب العزت فرمایي چې دی کله دا اعتراض وکړو وایي ستا دا پروګرام خو جادو ده او سحر دی نو هغه ورته په جواب کې وایي چې الله رب العزت په هغه بنده باندې پوهېږي کوم بنده چې په هدایت سره راځي. قال موسی ویل موسی علیه السلام ربي اعلم رب زما پوهېږي بمن په هغه چا باندې جاء چې راتګ کوي بالهدی په هدایت سره من عنده دا الله دا جانبا ومن تكون له چې دا چا دپاره دی عاقبة الدار ښه کور د آخرت. الله رب العزت بل په هغه چا پوهېږي چې د هغه دپاره ښه کور د آخرت. یعنې الله ته دا ټوله معلومه ده دنیا کې خو به فرعونه ته ښایي تا سره به لښکر وي تا سره به پیسې وي تا سره به پوځ وي تا سره به نور د دنیا آرایش وي و د آخرت په حساب سره ورته وایي چې الله رب العزت ګوره هغه ته پته ده چې ستا آخرت کې کوم ځای دی او ښه کور د چا انه یقینا دغه الله تعالی لا یفلح الظالمون دي ظالمان نه کامیاب دي. وقال فرعون وویل فرعون یا ایها الملو ای مشرانو چې اوس د ورته دا خبرې وکړي نو هغه سره خو څه دلیل نه و هغه هسې جټ جاهل و هسې لګیا نو هغه وایي یا ایها الملو ای مشرانو ما علمت لکم ما ته علم نشته د ستاسو په باره کې من اله د یو خدای د یو معبود غیر ما سوا زمان علاوه خو ستاسو بل خدای نشته. فاوقدني نو جوړ کا ما دا پارا یا حامانو اے حامانا علی الدین دا خټه دا ما دا پارا جوړ کا یا بلا مانند دی علماء لیکي فاوقد دی بس اولګه و زما دا پارا یا حامانو اے حامانا علی الدین په خټه باندې اور لگا مطلب دا چې په خې خفت را نه جوړي فجعل لی بیا وګرځو زما دا پارا صرحا یو عمارت لعلی اطلع صرحا یو عمارت راځي فجعل لي صرحا وګرځو زما دپاره یو مناره دنګه لعلی دپاره دی ښایېږي چې شي اطلع چې زه اطلاع ومومم زه خبر حاصل کوم ورسم الی اله موسی
هغه معبود د موسی علیه السلام ته موسی علیه السلام چې چاته خدای وایي چې هغه ته ځان ورسوي. نو عام مفسرینو د بعضې ځایونو کې تعبیر کړی دی چې دوی ودنګه معنی جوړوي. خو د ده په باره کې دوه درې خبرې یو پکې دا دی چې نه دا دهري و د سره د خدای عقیده نه ساتله، چې د خدای عقیده نه ساتله نو دا یې داسې په طور ټوکه وکړه یا یې مسخره وکړله موسی علیه السلام پسې چې ستا خدای کوم دی د هغه ورته د اسمانونو د پاسه دی وایي سړیه دنګ عمارت جوړوم چې بس د خدای ته دې ورورسم چې هغه سره خبره وکړم. دا یې خندا شان دی. فجعل لي نو وګرځو زما دپاره صرحا یو عمارت یو مناره لعلی هایږي اطلع چې زه اطلاع حاصله کړم الی اله موسی هغه معبود د موسی علیه السلام ته و انی او یقینا زه د اظنه ګمان کوم په دې موسی علیه السلام باندې من الکاذبین د دروغجنو نه. نو ځان یې نه یادوي چې زه دروغجن یم، موسی علیه السلام یې یادوي. په ده مې داسې ډېر یقین نه راځي دې راته لږ دروغجن ښکاري. اعوذ بالله من ذلک. الله رب العزت وایي واستكبر تکبر وکړو هو د فرعون و جنوده او لښکر د ده. نو تکبر چې څوک وکړي بیا د حق نه انکار کوي او د تکبر اصل تعریف هم دا دی چې سړی د حق نه انکار وکړي. یو څیز ورته حق ښکاري د هغې نه انکار وکړي. و جنوده او لښکر د ده فی الارض په ځمکه کې بغیر الحق په دروغه باندې تکبر وکړي یا په ناحقه. وظنوا او دوی ګمان کوو انهم چې یقینا دوی الینا زمونږ جانب ته لا یرجعون دوی به نشي واپس کولی. دوی دا ګمان کوو چې دوی ټول زمونږ طرف ته واپس نه راځي، واپس به نشي راوستي. نو ځکه د خدای نافرماني کوله، ځکه ماشومان قتلول، ځکه په ماشومانو باندې ظلم کو. یو قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کے فرعون کو کالج کی نصوبی. نو خبر ادارا نو دی فاخذناه الله رب العزت فرمائی ممکونی صدلارا الله خبر راغونډ کړه. الله وی دې کې نتیجه ولا وی چې دکړه دارو به کولنو. الله وی فاخذناه هم صدلارا وجنوده او لخر دلارا فنبذناهم نو من واچو دلارا فی الیم په دریاب کې. الله وی دریاب ته ورواچو، دریاب کې خو چې لارې وي روانې وي خلک پې تېر شو بني اسرائیل چې دریاب هغه لارې پې روان شي. الله وی غرق نو فنبذناهم فی الیم دي لرم واچو په دریاب کې. فانظر موږ ورته وګوره کیف کان عاقبت الظالمین چې څنګه دی انجام د ظالمانو. الله وی موږ ورته چې اوس وګوره چې څوک تکبر کوي، لویي کوي، ځان ته د سوي راشه ځان ته وګونه راوباسه. انجام د ظالمانو څنګه دی وګوره اوس. الله دې وساتي. الله وی وجعلناهم او ګرځولي مو دي ائمة مشران. دې له مشري ورکړې وه، په قام کې مشران وو، په خیل کې مشران وو، په ملک باندې مشران وو. خو دا داسې مشران وو یدعون الی النار چې دوی به خلک اور ته رابلل، خلک به یې خپلو کې جمع کول، د بل حق به یې و. دا یې نه و چې خلک یې سمې ته رابلل، نه یدعون الی النار دوی به خلک د اور طرف ته رابلل. الله دې وساتي. او الله وی و یوم القیامت او په ورځ د قیامت باندې بلا ینصرون د دې امداد نشي کولی. د قیامت په ورځ باندې به دغه شان ګډ وډ په خراب حالت کې به وي او امداد به هم نشي کولی. الله وی او د دنیا یې څه حساب دی. نو الله وی واتبعناهم نو دا مه وایه چې زه دې ګناه کوم او په دنیا کې به ماته څه نشي میلاوېدی. نه، دا هر عمل چې دی رد عمل وي دنیا کې هم از مکافات عمل غافل مشو. گندم از گندم وجو از جو. دا مه وایه چې دنیا کې به ته څه کوي د هغې نتیجه به تا ته دنیا کې نه میلاوېږي، نتیجه به تا ته دنیا کې میلاوېږي. که یو بنده دې ته الله رب العزت د هغې نتیجه دنیا کې ورنکړي نو بیا آخرت سے الله وی واتبعناهم او هم لګو دی بس رستو
فی هذه الدنیا پدی دنیا کې لعنتا لعنت الله وی په دنیا کې دا سزا ورکړه چې په دنیا کې ورپسې لعنت ولګي چې کوم خلک دین ترا نه غلو دین ترا نږدې نشو پیغمبر یې ونه مننو الله وی په دنیا کې دا سزا ورکړه چې د لعنت مستحق شو او د لعنت ادنا تعریف دار چې د خدای د رحمت نه لري والی د خدای د رحمت نه لري چې د خدای د رحمت نه لري نو قهر ته ویږي غضب ته ویږي عذاب به در باندې راځي الله دې بچي الله وی واتبعناهم وهم لقوا دی بسی په هذه الدنيا په دې دنیا کې لعنتا لعنت تاسو کو خیال کړی چې کوم کس ګوره مونږ داس نه کوي ګوره دا کس خو پیسې پیری ګټي آسه په موږ تیری موږ ته پته تاسو ته هم پدې تاسو دې هغه وي په ژوندۍ کې مې سکون نشته آرام نشته بل کس به مونږ داس کوي غریب به وي پیسې به ورسره دومره نه وي هغه چې تاسو کوي شکر الحمدلله او خودکشي چې هغه اکثر دغه د مالدار زوی کوي دا یو دی واتبعناهم فيها ولي دي دین ته نه ایرانی دي شو دي د دین نه لري تخدي د جمعه چې دا سم تعالی ښکار ويوم القيامه وقورت قیامت هم دي بوي من المقبوهين د مذمومنا دي په قیامت په ورځ باندې وي د هغه خلکونه چې د غیب برایي بیانول شي د غیب بدی بیانول شي په قیامت په ورځ د هغه خلکونه الله نوسن فلما جاءهم بصر کله چراغ لدیوتا موسی علیہ السلام بآیاتنا زمن په معجزو سره زمن په دلائل سره بینات فواضح دلائل سره قالوا ندی ورته ویل دی فرعونیانو ما هذا داسدی الا سحر مفترا مگر یو جادو جوړ کړی شوی دا وما سمعنا من كندي اوریدل بهذا دغه کلام دغه خبرې دغه دلائل دغه معجزه فی آبائنا الاولین دغه نیکیانو لومبنونا وقال موسى ورته فرمای موسی علیہ السلام ربی رب زما چې اعلم پوهیږي بمن په هغه چا باندې جا چې راتکوي بالهدى په هدایت باندې من عنده دا الله دا جانبنا ومن تكون دا هغه چا دپاره له چې وي د ده دپاره عاقبت الدار فعاقبت د آخرت ښه کور د آخرت انه یقینا دغه الله لا یفلح الظالمون نه کامیابوي ظالمانو لره وقال فرعون هو الفرعون يا ايها الملأ اے مشرانو دا قوم اے مشرانو ما علمت لكم ما تعلم نشتد استاذ مبارك ما تعلم نشتد بتاس باندې من اله یو معبود غیر ما سوا زمان علاوه تاسو دا تصور کوئ استاذ بلا بل رب من فاوقدنی نو جوړه کما د پاره یا حامان اے حامان د حامان وزیر علت بینی بعد خډونا فاجعل لي بس وګرځو زما د پاره سورحن یو عمارت لعلی خایي جزو اطلع الا حاصلکم الى اله موسی معبود موسی علیہ السلام تا وإني ويقينا ذل أظنه كمان كون بني موسى عليه السلام باندې من الكاذبين دروغجنونا چې دا موسی عليه السلام دروغجنونا دي واستكبر او دي تکبر کو هو دي فرعون وجنوده لخر في الارض پسمکا کی بغیر الحق فدروغ باندې بغیر د حق وظنوا دي ګمان کو انهم چې یقینا دوی الینا زمون طرف ته لا یرجعون دي به واپس نشي کولی فاخذناهم من سدي فرعون لرا وجنوده او لخر دلرا فنبذناهم بسوروان چولتی فی الیم په دریاب کې غرق کړل په دریاب کې الله مو ساتي روان چولتی په دریاب کې فانظروا ګور کیف کان عاقبت الظالمین چې څنګه دی انجام د ظالمانو
دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم په دعا وکړه خدای پاکه مم ظالمان ګرځو مم مظلومان ګرځو دعا وکړه الله رب العزت دې نه ظالمان ګرځي او نه مظلومان دې الله ګرځي وجعلناهم او من ګرځولې دیو لرا ګرځولې مو دیو لرا ائمتن مشران يدعون چې دی برابر دې خلق لرا دی بلنه ورکول خلق ته ان النار ورتا بعید کم کور کې چې مشر وي یا مشر زنانه وي نو دا به د کور د جوړښت خیال ساتي دا به د رواني خیال نه ساتي چې زوی ټول عمر د مور نه ماني ټول عمر د پلار نه ماني چې څنګه واده وکړي نو بیا دې داسې د مور پلار تابعدار شي په دې په بیا چې د نخره ښکاري نه دا به دواړو کې بیلنس برقرار ساته که ستا مور او پلار دي نو د هغې حق پتا دی په ښځه باندې الله حق نشته دواړه طرف ته به خیال ساتي الله دې معلوم کړي وجعلنا مشر چې یا به د کور جوړښت ساتي یا به په کور کې تقسیم نه راولي چې تقسیم د تقسیم لګیا به وي خپله لور چې دا د بل په کور کې مشر خو د بل لور که ما کراله ما دې خورئ دا تصور دا بلد وجعلناهم وګرځولې مو دي لره ائمة مشران يدعون چې دي برابلل دې خلق لره الى النار ورته ويوم القيامة او په ورځ د قیامت باندې لا ينصرون د دې به امداد نشي کولی واتبعناهم او امداد کړو واتبعناهم او رسوم لګو دوی پسې په هذه الدنيا په دې دنیا کې لعنت الله دې ساتي ويوم القيامة او ورځ د قیامت باندې هم دی وی من المقبوهين دا هغه کسانو چې د غیب بدی بیانول شي دا هغه کسانو نه د قیامت ورځ وی چې د غیب بدی بیانول شي الله رب العزت